ملګرو دغه کوم بوټی چې تاسو ته ښکاري د ده عمر خو اصل کې ډېر زیات دی خو دی د 125 کالو راسې په دغه زنځیرونو او هتکړو کې ګرفتار دی. د جرم څه کړی دی، د سره داسې عجیبه شانتې واقعه راغلې وه چې تفصیل به ټول په دې ویډیو کې ستاسو سره شریکوم. نو ویډیو پوره وګورئ چې د ده په تفصیل باندې پوه شئ. د نن نه پوره 125 کاله مخکې په کال 1898 کې دا په لنډي کوتل کې گرفتار کړی شو. دا څنګه گرفتار کړی شو؟ دا په هغه دور کې یو برټش آرمی افسر و، د هغه نوم چې کومه دی جیمز سکویډ و. هغه ډیر زیات شراب څکلي او یو شپه چې کومه دی هغه راووتو دغه شرابو په نشه کې او هغه فورا اډر وکړو چې everything should be quiet، هر یو څیز له پکار دی چې هغه غلی شي، چپ شي. په دغه دوران کې د هغه چې کمې چمچې وې، کم کسانو، کم د هغه نه لاندې چې کم یعنی څوکیدارانو، هر څوک چې وو د هغه سپایانو غونډ داسې غلی شو لکه بلکل چې په هغه کې ساه نه وي. ټول غلی شو. خو دی چې په دغه ټیم کې څه ټیم روان و نو ده دا بوټی ولیدو چې د ده بوټي چې کوم دی د ځای نه حرکت کوي او هغه ته داسې محسوسه شوه حالانکې هغه په نشه کې و او څه به د دې بوټي پاڼې هوا خوځولې. نو په دغه دوران کې چې کومه دی په دې بوټي باندې شکي شو چې دا بوټی چې کوم دی د خپل ځای نه ما پسې راغی، حرکت یې وکړو. نو دغه دوران کې هغه فورا خپل سپایي ته اډر وکړو چې arrest this tree immediately، دا بوټی چې کوم دی فورا گرفتار کا. ولې چې د زما د حکم چې کوم دی تعمیل هم ونه کو او بل ما پسې دی حرکت وکړو، دا بوټی ما پسې راغی حالانکې هغه په خپله د شرابو په نشه کې و. ګرانو کتونکو په دغه بوټي باندې یو نوټ هم لګېدلی دی، په هغه باندې لیکلی دي I am under arrest. I got fined a evening a British Army officer drinking heavily thought that I am moving from my original place. Order Miss Sergeant to arrest me since I am under arrest. دغه نوٹ مطلب دا جوړیږي وای I am under arrest، زه گرفتار یم. I got fined، جرمانه شوم زه. Now evening a British Army officer drank it heavily. یو برټش آرمی افسر ډیر زیات سکلی په نشه کې و. thought that I am moving from my original place، دا سوچ وکړو چې زه د خپل اصل ځای نه چې کومه دی حرکت کوم. order Miss Sergeant، خپل سپاهي ته اډر وکړو to arrest me، خپل سپاهي ته اډر وکړو چې ما گرفتار کړي since I am under arrest، د هغه نه واله اوسه پورې زه گرفتار یم. ګرانو کتونکو دغه جیمز سکویډ په خپله زمانه کې داسې عجیبه عجیبه قسم کارونه کړي دي که نه چې د دې بوټي نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه بوټي حالانکې اوس هم د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې په یو پوجي چوڼۍ کې چې کوم دی ولاړ دی او اوس هم دغه بوټی په دغه زنځیرونو کې گرفتار دی او چا هم دا جرأت ونه کو چې دا بوټی کولاو کړي. حالانکې د دې هر کال چې کومه دی ښه ګوډ کیږي، ښه خوراکه دې ته ورکول کیږي. دی په هغه ټیم کې هم د ډیر عمر او دی 125 کاله مخکې گرفتار کړی شوی دی د دغه جیمز سکویډ په اډر باندې. ګرانو کتونکو دا خو تاسو ته واضحه پته ولګېده چې دغه انګریزان چې کم دلته کیو کم چې به دلته کې اوسېده هغه داسې عجیبه عجیبه کارونه به یې کول. ګرانو کتونکو یعنی زه به دا ووایم چې خپل زور یې چلاو. پښتو کهاوت دی وایي پلانکی سړی چې کومه دی توت ته بکیاڼه وایي، توت ته بکیاڼه ویل دغه قسم کار وي. یعنی هغه به خپل زور چلاو، خپله سرزوري به یې چلوله که یو کار به صحیح و که خراب به و که غلط به و که جایز به و که ناجایزه به و هر قسم خپل کار به یې چلاو. هغه خپل کار به یې ښه په زور په دې خلکو باندې کو. دې نه خو یو د هغوی د سرزورۍ یعنی
د زورورتیا او د غرور او د تکبر چې کومه دی اندازه لګي موږ ته چې څومره غرور او تکبر هغوی کوو. ځکه خو د خاورو سره خاورې شو، ځکه خو دا خاوره چې کومه ده هغې نه دغه غیرتمندو پښتنو چې کومه دی په داسې طریقه باندې وزګاره کړه چې په داسې طریقه د دا خاوره وزګاره کړه چې نوم یې نشته او هغه د عبرت نشانې اوس هم موجود دي. او هغه مغروره آرمي افسر چې کوم و جیم سکویډ هغه هم داسې یو عبرتناک مرګ سکلی و ګرانو کتونکو که نه چې تاسو یې پخپله هم سرچ کولی شئ د دې بوټي په حوالې سره دا په لنډي کوتل کې دا ارسټډ ټري چې ورکوي په نیټ کې نو تاسو ته به ټول ډیټیل راوړي د دې بوټي په حوالې سره او دا هلته کې تاسو ورتلی هم شئ چې د دې هغه اندازه ولګوئ. دا بوټی چې کوم دی تاسو وګورئ دا په زنځیرونو باندې تړلی په پیړو پیړو غټو غټو زنځیرونو باندې او تر اوسه پورې د هغی یو نشان دلته کې د خلکو ساتلی دی چې د هغی د ظلم د جبر او د زورورتیا د غرور او تکبر اندازه د دې نه معلومیږي. ګرانو کتونکو نو هغه جیم سکویډ چې کومه دی لاړو د تورو خاورو سره خاورې شو اډوکي هم ختم شو خو هغه د ظلم جبر او د غرور هغه داستانونه اوس هم موجود دي. نو ګرانو کتونکو انسان له چرې هم غرور تکبر په خپله عهده په خپله هغه چې څه الله ورکړي په دې باندې غرور تکبر نه دی پکار ولې چې انسان چې کومه دی همیشه دپاره دا جهان پرېښلو واله دی هر عروج له چې کوم دی زوال شته دی. نو تاسو په دې ویډیو باندې خپله رایه لازمي راکوئ مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ.